السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ملګری جنید خان افیشل چینل کې د الله هر کلی وایم. یار دا ویډیو کمپلیټ وګورئ. دا چې کوم خلک په ایلیګل باندې بهر ملکونو له اوړي په غیر قانوني طریقه باندې دا ویډیو وګورئ. یار ډېر سبق آموز ویډیو ده، ډېر سبق زده کوي. دې کې زنانه هم دي، دې کې واړه ماشومان هم دي او په ایلیګل طریقه باندې بل ملک له اوړي. دا څومره خطرناک طریقه ده. دا که چېرې د سکیورټي ولا دا کسان ګیر کړي نو دا ټریلې ګیر کړي نه وه، نو دې ټریله کې بدن نه ماشومان نو تاسو ډول رګزه د اواز کوي. دنه د ماشومانو د جړا आवाज راځي او زنانه چې کوم دی هغه گیټ هم وای د ټانکر دا گیټ چې کوم دی ګور په هغه ودره باندې کړی دی. اوس چې دا گیټ کولو شي تاسو له پته ولګي چې دی کې دنه سونه تکلیف کې وای د مرګ نه بچ شي وي دی چې گیټ اوس کولاویږي چې اسرع بس اسرع. والله ما اعرف اول كذا ما اعرف قلت الحلال ویډیو بلګه چې دا گیټ کولو شي. اوس ګورئ ها دا ګورئ هر یو ماشوم له هغه کیسه نشته بیخي. یار دا ګوره ماشوم بیخي بس مړ کېدو والا دي، دومره تږي شوي د اوبو قلت ورسره. دا ګورئ نه بیخي سو دی. دا ګورئ چې نور ماشومان دې کې دي. دا ګوره زنانه هم په ایلیګل طریقو باندې بهر زیار پته لګي. دا کم قسم زنانه وي د ملکی جګړه وي یا د څه مجبورۍ نه دی داسې غلط کار کوي، پته نشته چې دا کم ملک والا خلک دي دې هم پته نشته. ویډیو لګوه دا ګوره بیخي کې دم نشته، دم کې ورته دی. بیخي ماشومان ډېر په بد حال دي. که لږ نور لیټو دا ماشومان پکې مړه کېدل. دا ګورئ دا زنانه المفروض ما تسويش احنا بشر مو حيوانات. ده خلاص ده روح اوه ماشوم پکې بل هم دی. یار حطيها د ګرمۍ د لاسه او د تند د لاسه ماشومان بې هوشه دي. وګورئ جي طلع ولاد غلا وش يطلع طلع ولاد غلا. تعال دا وګورئ جي دا دومره بې حسه خلک د ټریلې ډریور له یار لعنت وي په داسې مسلمانۍ باندې. دا مسلمانان دي چې دا واقعا مسلمانان ځکه دي چې د نکاح والے دی ورکی په سر کړي. زنانه مسلمانان دي، خو دا ټریلې دا ډریور پته نه چې دا مسلمان دی که کم مذهب نه دی تعلق ساتي چې دا زنانه او دا ماشومان دومره بند په بند ګیر کړي دي چې هوا په هم نه لګېده او چې دا څونه ګنټو داسې دی بندو او درک ورسره هم نه لګېدو. که دا سکیورټي وای دا ټریله نه وه ګیره کړې. دا ټریلې والا چې ودرېدو که نه دې نه به دی لاشونه راویښ کړل. دا به پکې ټول مړو. نو داسې ډېر خلک چې په ایلیګل طریقو باندې بهر ملکونو له ځي
نو بس د ځان نه لاس وینځلې وي ډېر خلک پکې مړه شي ډېر کمتي را خلک بل موږ له ورسي نو ایلیګل طریقه نه دی اپناول پکار ډېر پښتانه ځوانان داسې ډېر افغانیان ځوانان په ایلیګل طریقو باندې انګلند ته لندن له ترکی په بارډر باندې داسې اوړي نو ډېر خلک هلته لکه شوټ وي په بارډر باندې شوټ کې ډېر خلک سمندر کې وغورځېږي لانچ نه چې هلته پې کوم سمندر فورس والا راشي نو هغه یې وغورځوي لانچ نه سمندر کې یې مړه کړي لکه یې خو شوټ ډډر وي هغه یې خو داسې ایلیګل کیسونو دپاره په بارډرو باندې ولاړ وي خلک مړه کوي دا وګورئ دا څومره په ګرانه طریقه باندې دی کې خپله لکه دا وګوره دم پکې نشته راغورځېږي د ګرمۍ د لاسه او د تندې د لاسه دی دونه سخت ډېر دی وګوره ټریله کې دا ټینکر دی او فل بند دی یار بس صرف دا یو سوری دی پکې دی پکې وردننه کړي دي سوری هم دونه وړوکی سوری دی چې په اسانه ترې راوتی هم نشي بس دی پکې ورویشتي دي سامان یې پکې وردغه کړی دی او بس ټینکر روان 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 دا چې څو ګنټې د مزل کړی د ماشومانو څومره بد حال دی یار د دې زنانو څومره بد حال دی دې نه علاوه که دې څنګه چې ویډیو کې مو وي که دې ټریلر لږ 2-3 غنټې مزل نور کړی وي او د سکیورټي والا دا درولې نه وي دا ټول ماشومان به نو دی لاشونه به یې راویښ کړل نو ډېر د افسوس مقام دی یار ډېر افسوس مقام دی یار او ګورئ ماشومان یې بیخي بې حسه پراته دي بیخي بې هوشه پراته دي یار دا دې خنزیر له وګورئ زما ټوله غوسه دله کېږي یار دونه خو سړی وګوري چې دا ما سره دا شاله ځناور نه دي داسې ما سره مسلمانان ناست دي ما سره انسانان ناست دي دی د اوبو غم دی باندې د هوا غم اټلیسټ کم سے کم چې هوا خو پې لږې ماشومان دي ورسره یار دونه خو لکه دې نه په سختو طریقو ډېر خلک داسې دي نه په سختو طریقو بهر ملکونو له ځي نو دا هغه خلکو له عبرت دی یار چې دا کم خلک په ایلیګل طریقو باندې یو کنټري نه بل کنټري ته وړي د پاسپورټ دپاره د نیشنلټي دپاره یو خو مجبوري وي یار چې کله مجبوري شي بیا خو بارډر والا سختي نه کوي دومره بیا خو یې هم پرېږدي لکه څنګه چې افغانستان کې جنګ نو زموږ افغانیان وروڼه موږ دلته پاکستان کې ځای ورکړو بارډر مو له کولو کړی اني ټایم راتلی شو نو دغه رنګ بیا چې کله د جنګ مو کوي نو بیا هغې سره چې سراونډینګ کم نیبر کنټري وي ولا بارډر یې کولو کړي د جنګ ټایم کې نو یې پناه ایستې شي خو دا خلک زما خیال مستی نه ځي که غریبۍ د لاسه ځي بل وطن لا آی ډونټ نو خو ډېر خلک د غریبۍ د لاسه ځي ډېر خلک وایي چې به زه د انګلینډ د لندن نیشنلټي والم نور ولا پته نه لګي چې په لاره به زه ځم او په ما به څومره سختې تېرېږي په ما به څومره عذاب راتلی شي لکه شوټ اډر وي هغوی له په بارډر باندې چې کوم فورس هم ولاړ وي هغوی له شوټ اډر دی آرمي د څه کم د کم ملک آرمي هم وي هغوی د شوټ اډر وي چې مرغۍ ویني په هغې ډز کوي نو انسان خو خطره یې ایلوي لکه دې کې به اوس دې ملک والا دا سوچ کوي چې کېدی شي دا جاسوس والا وي د دې بل ملک والا لکه سی ای ای والا وي آی اس آی والا وي یا داسې بل داسې نو دوی باندې ځکه شوټ اډر وي لکه دوی وایي دا جاسوس نه بس ډایرکټ یې شوټ کوي نو داسې ډېر کیسونه د مونږ په دغه کې راځي په تاریخ کې تیر شوي دي چې د خلکو لاشونه پرې بارډرو باندې پراته وي سمندر کې لاشونه پراته وي نو دا د هغوی دپاره یو غټ سبق دی پلیز چې داسې کم قسم خلک وي چې لکه هغوی په ایلیګل طریقو باندې بهر ځي نو داسې ډېر ویډیوز راغلي دي یار چې هغه لکه ډېر زموږ دپاره ډېر د افسوس وي چې دا اوس دې ماشومانو تاسو وګورئ یار څنګه یار ګلونه ماشومان دي یار او بس مرګ له جغتو خو بس دې سکیورټي والا دې دعا کوي چې دی دا ټریله ودرول او دا ماشومان دې ولا راوویښ کړل نو دا اوس وګورئ بې حسه پراته دي د خولو ډک پراته دي دی پې اوبه ور اچوي خو بیا هم خوش کېده نه ځي اوبه پیسکي دی خو به اوس ډېر بدحال وي 2-3 ورځې یار نو په ماشومانو رحم وکړئ په خپل ځان رحم وکړئ یار داسې انلیګل طریقې مه اپناوئ چې کې ستاسو خطره وي د ستاسو د سر خطره وي نو ټولو پاکستانیانو له ټولو پښتنو ته زما ریکویسټ دی پلیز چې په غلا باندې یار انلیګل طریقه کله هم نه دي اپناول پکار لیګل طریقه یار پیسې به لږې صحیح ده خو چې پیسې در سره نشته نو بس د خپل ځان ور ډېره زیاته ویلیو وساتئ د خپل ځان ډېر خیال ساتل پکار دي لکه په بارډر باندې ځي لکه داسې ډېر کیسې مې اورېدلې دي زموږ پښتنو کې چې وایي موږ په بارډر باندې اوړو ویډیوز مې هم کتلې چې وایي موږ په لاشونو باندې خپې کېدو موږ مخکې مزل کوو ودرېږو نه ودرېږو شوټکۍ مولي مو او د شپې مزل کوو سرنګونو کې مزل کوو داسې ټایم کې مزل کوو چې لکه تیارې وي چاله نه ښکارو په داسې په ځمکه باندې ودویو په وده کېدو باندې روان یو نو داسې ډېر په سختۍ باندې وړي یا دا دونه په اسانه باندې نه وړي څنګه یو ملک ته ته په غلا وروړې او بیا په بارډر باندې وروړې او بیا په داسې بارډر چې هلته فورس وي یار نو دا ډېره غټه خطره ده یار ډېر سره غټه خطره ده د شوټینګ اډر وي یار ای خو تا نه پرېږدي څنګه چې تاسو له ما وایي د خطره یې یېرېږي ای وایي چې دا به جاسوس وي زموږ ملک له به راوړي
بم وسره ني نور څه داسې زموږ له نقصان باندې کې په دې وجه باندې ولي نو بارډر یې ځکه د هر ملک سیل وي د فل سکیورټي ساتلی داسې نه نو دا یو شارټ غونډه ویډیو و تاسو سره ما شیر کا یو شارټ غونډه ویډیو و تاسو سره ما شیر کوم امید لرم ویډیو بر تاسو خوښ شي او تاسو به څه زده کړه کړی یار چې دا سن دي کول پکار تاسو ماحول کې کسو کوي تاسو ملت کې کسو کوي تاسو کلی کې څوک داسې په لیګل طریقې زی نو دا ویډیو خایله وای چې وردا داسې طریقې نه چې تبدونه په اسانه وړي او بس ژوندې بوړي ډېر ګران کار دی په قسمت کې دی په څوک وړي د څوک گیر شي څوک شوټ شي اړو پته نه لګي لکه ډېر میان دي دا ګلی کوي چې زوی متلو تلې دی پته نه لګي چې مرد او که ژوندې نو داسې قسم کې سونو کې دغه سر له خطرې خامخ نو دا یو شارټ غونډه ویډیو امید لرم ویډیو بر تاسو خوښ شي وي جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ کمنټ کې موږ سره خپل رائے ضرور پېښ کړئ والسلام